السلام علیکم عزتمنو د علي شمول ویلي دي چې زه خودکشي کوم ماښامه پورې جان حبیب نه نیولې. عزتمنو د جان حبیب او د علي شمول سنن شاه په منځ کې خپلو کې څه لنډونه چې اوس وران شوي دي. عزتمنو جان حبیب د علي شمول د مرګ دمکي ورکړې وه او ورته ویله چې دا مدعا ویډیو ستا ده او ته ولې دغه شانتې غلط کارونه کوې او د پښتنو معاشره خراب. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یاد کې نه څوک چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ باقي ورسره د ټلې نښان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. یو څو ورځې مخکې جان حبیب د علي شمول سنن شاه ته مرګ دمکي ورکړې وه. هغې غټه وجه څه کېدی شي د هغې غټه وجه همدغه کېدلی شي د دې نه یوه میاشت مخکې د علي شمول دوه خلکانو سره ګیر شوي وه او هغوی ته نه دغه شانتې غلطه ویډیو کړې. جان حبیب وکتله یعنې دا ښځه خو د معاشره خرابوي او د دې ته اوس مرګ روا دی. نه جان حبیب ټولې دنیا ته دغه ویډیو مخامخ کړله وایي وګوره دا د سنن شاه ویډیو ده او دا دغه شانتې غلط کارونه کوي. ای پښتنو تاسو راپاڅئ او د دې مخنیوی وکړئ. د علي شمول به په چغو باندې جایل او ویلی چې دا ویډیو خو زما نه ده او قسمونه یې خوړل قرآن مجید ورسره لاس کړ او ویلی چې دا ویډیو خو زما نه ده او دې ته وګورئ او د ما نه ووایئ او که چېرې غوږ راننغدئ نو زه ماښامه پورې زه ځان په خپله باندې وژنم او خودکشي کوم او زما د مرګ ذمېوار به د پاکستان ادارې وي. نو وایه د دې په اړه باندې ستاسو نه څه خیال دی؟ جان حبیب ښه کار کړی دی دغه شانتې چې د بل چا ویډیو رااخیستې ده او د سنن شاه غل به پکې پسو کړی. من دا اوس زموږ ننني معلومات ته د دې ځای پورې نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلې نښان ووهئ هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.